بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأسماء الستة مضافة إلى ياء المتكلم تقول أخي وأبي وحمي وهني وفي عند الأكثر وفمي عند قوم وذو لا يضاف إلى مضمر أصلا. فدي عبارت کی مصنف اسماء ستا چې کله دغه اضافت وشي یا متکلم طرف ته هغه تبینوي دغه تفصیل تبینوي. نو د نمخ کې مو په اعراب کې څه ویلو چې د اسماء ستا مکبره اضافت څه طرف ته وشي اسم ظاهر یا متکلم نه علاوه بل اسم طرف ته وشي. دغه تفصیل مو اول ته کې اوس په دې عبارت کې مصنف دا بیانوي چې د اسماء سته مکبره اضافت یا طرف ته وشي نو په دغه صورت کې بل څرنګه ویلی شي. نو یی چې کله اضافت د اسماء سته یا متکلم طرف ته وشي نو اخي ابي حمي وهني وفي په دې طریقې باندې ویلی شي. مطلب دا ده چې کوم حرف د دې د اخر نه حذف شوی ده ابو پس نشي وروړلی. کوم حرف د اخر نه حذف شوی ده ابا او پس نشي وروړلی لکه کیسر کیسو اخونه ابونه ٹھیک ده کنه حمونه پوه شو. اسماء سته مکبره اعراب کې او کوم پورا تفصیل باندې کړو چې اسماء سته کې کوم اسم اصل کې سو بیا ست جوړ شول پوه شو په خبره باندې. نو په دې ځکه چې کله د اسماء سته اضافت اسم ضمیر طرف ته وشي نو کوم حرف د دینه حذف شوی یا واپس نشي وړلای. په کوم کې په اخ کې اب کې هم کې او هن کې په دې درې شونو کې څلورو کې په دې څلورو شونو کې هر واپس نشي وړلای بل اتفاق. په دې کې اتفاق ده فی کې اختلاف ده د اکثر په نظر بفی کې اصل نشي وړلای مطلب چې مين به واپس نشي وړلای او دا به فی ویل شي یا طرف ته چې کله اضافت وشي. خو بعض خلک چې دا به فی ویل شي څه ویل شي فمی ویل شي. ٹھیک شول. وضو چې د دې اضافت به اسم ضمیر طرف ته د سره کیږي نه وضو اضافت به اسم ضمیر طرف ته د سره کیږي نه پوښي. زو پاسمای سته کې یو داسې اسم ده زو پاسمای سته مکبره کې یو داسې اسم ده چې د دې اضافت به اسم ضمیر ته د سره نه کیږي بالکل. نو ذو لا يضاف الى مضمر اصلا و د زو اضافت به نشي کولای ضمیر طرف ته بالکل. وقول القائل اذنا دی سوال مقدر جواب ده. سوال دا چې ته وې چې د زو اضافت به ضمیر طرف ته نه کیږي چې مو به ته وخیو چې په کلام عرب کې د زو اضافت اسم ضمیر طرف ته شوی ده. زو اضافت اسم ضمیر طرف ته شوی ده. وغسرنګ ده انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه. په دې شعر کې د زو اضافت اسم ضمیر طرف ته شوی ده. په دې خبره باندې نو د سره ته دا خبره کې چې د زو اضافت اسم ضمیر طرف ته نه کیږي. ٹھیک ده. نو مصنف جواب ورکوي چې دا شاذ ده. دا څه ده شاذ ده. وتوصف په صرف کې دا ویلي الشاذ کالنادر والنادر کالمعدوم چې شاذ د پشان د نادر ده او نادر پشان دی معدوم ده. نو ګویا کې نه شوی وای ګویا کې نه شوی پوه شو په خبره باندې پوه نه شوی خایده شاذ ده. په دې شعر کې تاسو یو څه خبره دا یاد شوتوي. یو خو د شعر یو ایسه ذکر شوی دا او بل نه ذکر شوی. نو دا شعر پوره کوو پهلا ٹھیک ده کنه. مکمل شعر څنګه ده اوله کړه امدغه ده انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه. او دویمه کړه اهنأ المعروف ما لم
يتبذل فيه الوجوه أهنأ المعروف ما لم يتبذل فيه الوجوه. نو ولا خبره د شعر تکمیل شعر وکړی ذکر د بلند ذکر نو بل کړی څه دا غ ذکر کوو. انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه اهنأ المعروف ما لم يتبذل فيه الوجوه. پوښې په ترجمه د شعر سره पकड़ा सिवाय इसके कि नहीं है लोगों में से फजीलत वाले को फजल वाले ही पहचानता है। ठीक ना कहना कोई नहीं कहा और नियामतों में से बेहतरीन नियामत ये है कि इसमें चेहरे पुराने न हो। सौदा पख्तों की तर्जुमे तो वगैरह इन्नमा यारिफू چې بشکا پیژني ذل فضل فضیلت ولا من الناس دخلقنا زوه فضیلت واله اصلا ترجمه ده فضیلت ولا اهنأ المعروف پټول نعمتونو کې بهترین نعمت ما هذا لم يتبذل فيه الوجوه چې په کې چهره زړې نشي مطلب دا چې چهره پای کې غنشي بدل نشي ٹھیک ده کنه زړې نشي نو اردو کې میګه آسان ترجمه اشته وکم بالا انما يعرف बेशक पहचानता है ज़ल फज़ल फजीलत वाले को मिन अन्नास लोगों में से ज़वूह फजीलत वाले ही ठीक ना अहना उल मारूफ नेमतों में बेहतरीन नेमत मा वो है या ये है लम यतबज़ल फीह अलवजूह जिसमें चेहरे बुसीदा न हो या पुराने न हो। ठीक था उसमें पूछ है उसको सुन शो तर्जुमा ही करना तरकीब दे शेर बसवी इन्नमा कलिमा दे हसर दा यारिफु फ़ेल ज़ल फ़ज़ली मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह दब मौसूफ शी मिन अन्नासी जार मजरूर दब मुतलिक शी अलकाइनो पूरे दब अलकाइनो इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर दब सिफत शी मौसूफ सिफत मिलकर दब मफ़ूल बिही शी यारिफु दे पूरा मुक़द्दम वज़वूहु मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह दब फ़ाइल शी तोशे फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया शुला अहना उल मारूफ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा मा मौसूला लम यतबद्दल फ़ेल मज़ारी ठीक है ना लम पे दाखिल लम ज़्यादा वफ़ीह बजार मजरूर मुतल्लिक़ से यतबद्दल फ़ेल परी अलवजूह फ़ाइल शुल फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर दब सिलशी मा मौसूल परा मौसूल से मिलकर दब खबर शी मुतादा मुज़ाफ़ जुमला इसमें खबरिया पोश पे غرض د شعر صدا د شعر مصنف ویل ذکر کړ نو دې شعر سره مصنف پرد کړي ٹھیک ده کنه په خلکو باندې چې کوم خلکو استدلال نیولې دي شعر نه چې د زو اضافت ضمیر طرف ته ما کېدلی شي پوه شئ نو د رد وکړه په دې باندې چې لکه دا شعر چې کوم تاسو په تعریف کې په استدلال کې ذکر کوئ نو دا شاذ ده پوه شئ محل استشهاد شی ده په دې کې زودا شی زو دغه نه استدلال کړی ځکه چې دې کې د زو اضافت تر شوی ده ضمیر طرف ته شوی ده پوه شئ زو اصل کې زاون وکنه ٹھیک ده کنه زوه هغه طرف ته اضافه شوی ده پوه شئ و شعر نه معلومه نه ده شعر نه معلومه پوه شئ په خ اوس واذا قطعت هذه الاسماء عن الاضافه یی د دې نه دا خبره بینوي چې کله دغه اسماء مقطوع عن الاضافه شي یعنی دې اضافت نه وي شوی نه اسم ضمیر طرف ته و نه اسم ظاهر طرف ته نو بیا به قلت اخ و اب و هم و هن و فم و ذو
وای صبر وضو بره کې بل خبره کوي سبي اخونه ابونه همون هانون او فمون دغه پنځو دا پوښین مطلب چې په دې باندې به اعراب لفظي بیرسی ښا سو بیرسی اعرابي لفظي برسی دې باندې کوم تاسو ته په اسماء سته مکبره اعرابو کې خبره کړی و نو کچې دا مقطوع عن الاضافت شي ٹھیک ده نو بیا به دې باندې اصل اعراب بلی شي ٹھیک شو وضو لا يقطع عن الاضافه وضو لازم الاضافت ده د همیشه پر مضاف سي اضافت نه دا کټ کېدل نشي البته قومه وهذا كله بتقدير حرف الجر واذا شو د سمره بحث چې مو کړه کنه نو دا په تقدیر د حرف جر سره و پس سره یعنی اضافت ولا احکام دا به کړلو ٹھیک شو واما ما يذكر فيه حرف الجر وكثير پدې کې حرف جر کچره حرف جر مذکور شي لفظا نو فسياتيك في القسم الثالث ان شاء الله یا په قسم الثالث کې ان شاء الله یایو او حرف جر هو قد بحث ده پکې حرف جر حرف جر هو قد بحث دالته کې پوښي کچره حرف د سوره بحث شمو کړل نو دا په تقدیر د حرف جر کې او کچره حرف جر مذکور وي ٹھیک ده کنه نو دې بحث به ان شاء الله په قسم ثالث کې روسي ٹھیک ده کنه والته د حروف جراو خ تفصیل سره بحث راغلی ده ښه ٹھیک ده کنه ځکه چې وای حرف جر معنی ته ذکر کړي و نه سو سمونه ته ذکر کړي چې مثال کې باب زده پر رسی لام به زده پر رسی عن به زده پر رسی تفصیل دا کې ذکر ښه بس